फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल ईसा इब्नु मरयम अल्लाहुम्मा रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस्समाइ तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनका वर्ज़ुक़ना व अंत खैरुर्राज़िक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल मुत्मइन्नीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक हुआ है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातन दाइमतन मक़बूलतन तुअद्दी बिहा अन्ना हक़्क़हुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीबी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या महबूब रब्बिल आलमीन। डेरो मुअज़्ज़ज़ो सामिईनो हाज़िरीनो मशरानो हमज़ोलो माशुमानो मुहिब्बीनो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम हाज़िरीनो, रमज़ान करीम अज़ीम म्याश्त द रहमतुनो द अज़मतुनो द बरकतुनो द फ़ज़ीलतुनो और द सवाबुनो म्याश्त बिफ़द्लिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुंगो उपतासो बांदे इलाहल आलमीन पखैर और पाफियत बांधे ते रखड़ा। और नन दईदुल फितर और रज़दा बदीन इस्लाम की यो डेर लो यो रज़दा यो आज़ीम और रज़दनन द ज़ुमुंगो दस्तासो द मुसलमानानो इलाहल आलमीन जल्ल मजदुहु ना दुआ दा चिसुमरा उम्मती मुस्लिमा पर रमज़ान करीम की सुमरा इबादत कड़ी दी का आगा हर शक्ल की दी, माली जानी बदनी ज़िक्र अस्कार लिसानी इबादत थी, रोजी दी दशपे क़ियाम दे इलाहल आलमीन द टोल उम्मत मुस्लिमा पर रमज़ान करीम की जुमला इबादत कबूल व मंजूर का। मुहतरमो, यो डेर लो यो रज़दनन यो अज़ीम और रज़दा द फजीलत वाला द खैर और द बरकत और द सवाब वाला और रज़दा मुख्तसरन यो दुआ अहादीस मुबारका स्तासो पौड़ान दे बयानों मा टोलोना अवल ज़रूरी खबर अदादा मोमिनानो मुसलमानानो द पारा चिज़मुंग अवतासो पर रमज़ान करीम की पर इबादतों की कुम मामूल वो चाब यो द्वारा काता नफल इजाफी कोल चाब तिलावत कोल
چې د زمونږ او د ستاسو په رمضان کریم کې د عباداتو کوم معمولو ضروری خبر ادا ده پکار ده چې هغه معمول د زمونږ او د ستاسو خراب نشي پکار ده چې هغه معمول د زمونږ او د ستاسو هغه جاری وي څنګه چې الہ العالمین پر رمضان کریم کې د عبادت مستحق دی د عبادت حقدار دی د رمضان کریم نه علاوه هم الہ العالمین دا باقی یولس میاشتې او ټول عمر د زمونږ او د ستاسو الله مستحق العباده او د عبادت حقدار دی پکار دا چې زمونږ او ستاسو په منځونو کې زمونږ او ستاسو په جمعو کې زمونږ او ستاسو په تلاوت کې په ذکر او اذکار کې په خیرات او صدقه کې په درود پاک کې بل انسان سره زمونږ او پتاسو کې جذبه وا د خیر او د ښېګړې پاغي کې پکار دا چې په دې شیانو کې کمای را نشي څنګه چې خیر او برکت مونږ او تاسو درستخان لا د زمونږ او تاسو صحت لا د زمونږ او تاسو رزق لا الہ العالمین په رمضان کریم کې ورکړایو دا ټول مسلمانانو ته دا خبره بالکل عیان ده او بالکل ارتخکاره ده ان شاء الله که مونږ او تاسو د خپلو عباداتو دا فهرست دا کم نک پاگی کم سے کوتاہی اونکڑا او دام داسی جاری او ساری انشاءاللہ اس آتا چه څنګه په رمضان کریم کې زمونږ او تاسو سره الہ العالمین د طرف نه خیر برکت شامل حالو انشاءاللہ چې دا باقی څومره کال دی یولس میاشتې دي چې زما او ستا د ثوابونو په فهرست کې څه کمی را نغی انشاءاللہ الہ العالمین د طرف نه به په خیر او په برکت کې غونډ کال کمی نه راځي بس مصیبت دا دی او دا مونږ او تاسو دا خبره د تجربې نه ده بار بار مونږ ته ثابت ده زم د دغه معاشري فرد ما ماتم پته لګي تاسو تم پته لګي چې د اختر د منځ اختتام وشي مونږ او تاسو په له لعب کې اخته شو هغه سي احساس د منځ ما او پتا کې نه آغا سے احساس د جمع چې دا سنت نه دا یاد لري په جمع باندې منځ انسان چې څه عذر نه دا واجب او لازم ده مسلمان سړی منځ بغیر د جمع نه دا هیڅ منځ نه دی دا یاد لري یو ډیر ضروری چیز دی چې کوم یو انسان خصوصی توګه باندې اذان اوري او څه عذر هغه تنوي پکار ده چې په جماعت باندې هغه منځ ادا کا مونږ او تاسو په جمعو کې کمزوري په منځونو کې کمزوري او قرآن کریم مبارک خو اسم یو مظلوم کتاب وګرځي او بیا په غلاف او کپڑا کې راتاو شي او په یو تاقچه کې اماو تا پکور کې کیدو یو لس میاشتې بیا پروتي یعنی مقصد دا دی چې کلام پاک نماو تا د رمضان کریم مبارک یو کتاب جوړ کړی آغا چې کوم ازماو پتا کې به جذبه وا د درود پاک د ذکر و اذکار د تلاوت د خیرات د صدقې د بل چا سره فقیر غریب سره د خیر ښېګړې هغه هر څه ازماو پتا کې هغه بس تقریبا داسې ووایه چې ختم شي د اختر د منځ د اختتام د سره ما او تا هغه د عبادت فکر سوچ چره بس هغه ختم شي دا څه نه پکار مونږ مؤمنان مسلمانان یو الہ العالمین هر وخت ټول عمر دا د عبادت مستحق او حقدار دی نو شیطان بار بار اللہ پا قرآن کے فرمائی انہو لکم عدو مبین انہو لکم عدو مبین
ګوره دا ستاسو ډیر ښکارا او ډیر چې دی ظاهر او یو عیان چې هر چا ته پته ده ګوره دا ستاسو دشمن دی تاسو په غلطه لاره باندې ګمزن کوي او په غلطه لار باندې تاسو اچي په غلطه لار باندې تاسو روان کړي د اتباع نه ځان وساتئ د سره د ملګرتیا نه ځان وساتئ د پسې د تګ نه ځان وساتئ دا بار بار الله فرمایي او ما وتایا الټ کړیو بالکل چې تاسو ذهني طور باندې فکری طور باندې دغه ټولو خبرو ته سوچ پکار دی اختر څومره عظیم ورځ ده څومره لوی ورځ ده څومره د خیر او د برکت والا ورځ ده خو په دغه ورځ باندې د منځ اختتام سره تاسو ته اندازه لګي څوک په کوم ځای کې په عباسیاتو کې او په فضولیاتو کې انسان اخته شي څوک چرته اخته شي څوک چرته اخته شي په نامناسب کارونو کې چې دین او اسلام هغه کارو ته په ښه نظر باندې نه ګوري نو په دغه ورځو باندې امام غزالی په احیاء العلوم کې فرمایي دا د اختر شپه د اختر ورځ دا د خوشحالۍ ورځ ده چې په دې باندې انسان د خوشحالۍ اظهار وکړه خو امام غزالی فرمایي ستا دا خوشحالي به د الہ العالمین په حدودو کې دننه ته بشک اظهار د خوشحالۍ وکړه خوراک وکړه خلق سره ملاو شه ته په هغې کې وګرځه ته په هغې کې چکرم ووهه خو ستا په کار ده چې دا سوچ او فکر وي چې زما به دا ټول کارونه د شریعت په حدودو کې دننه وي ځکه چې حضور مبارک فرمایلی دي وحد حدودا فلا تعتدوها حضور مبارک فرمائی الہ العالمین ہر یو سیز د پارا یو حد مقرر کړی دی حضور مبارک هغه بیان کړی دی حضور مبارک فرمائی فلا تعتدوها هغې نه تجاوز دا مکوئ که هغې نه انسان تجاوز وکړه انسان په نافرمانی کې مبتلا شي او چې کوم ثوابونه په دې ورځ باندې ما او تا ته میلاویږي د الہ العالمین د طرف نه چې دا څومره لویه مهرباني ده د الله څومره لوی کرم دی په دې ورځ باندې په هغه ثوابونو کې انسان د خپل ځان دپاره په خپلو لاسو باندې په خپله اراده باندې په هغې ثوابونو کې ځان دپاره کمی راولي دا د عید الفطر ورځ دا د الہ العالمین د طرف نه زمونږ او ستاسو دپاره تحفه ده هېڅکله داسې نه ده چې انسان دا په دې ورځ باندې ګرځي ما یا انسان د په دې ورځ باندې خوشحالي مکوي یا انسان د په دې ورځ باندې خوراک او سکاک مکوي داسې هېڅکله نه ده انسان دا وکړه چې انسان څه کوي خو دا خبره به ملحوظ نظر ساتي دې خبرې ته بې فکر برابري چې دا کوم کار زه کومه آیا دا د شریعت مطابق کومه یا د شریعت د حد نه وتل دي یا د شریعت د حدودو کې دننه زه لګیا یم زه څه کومه بس دې ته به انسان خامخا فکر کوي او وجه دا ده چرته انسان هغې لوی ثواب نه الله مکه محروم نشي یو داسې نافرمانی د وجه نه د ګناه د وجه نه چې کوم لوی ثواب امت مسلمه دپاره الہ العالمین د طرف نه په دغې ورځ د عید الفطر باندې مقرر دی او هغه ثواب څه شی دی واورئ
هغه ثواب واورئ مومنانو مسلمانانو. یو محدث دی امام بیحقی، دا هغه کتاب دی بیحقی شریف، او باغی کې دا حدیث مبارک روایت ته دا کوم چې زار ته بیانوما. راوی علی سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ چې دا یو جلیل القدر صحابی دی، د حضور مبارک علیہ الصلاۃ والسلام خادم خاص دی. انس ابن مالک سے فرمائی دا واورے دا دی ورځ اجر دا کوم چې نن الحمدلله دام دا الله جل جلاله یو نعمت ته چې مونږ تاسو له الحمدلله دا نن دا ورځ راکړه په صحت او په عافیت باندې په خپل ژوندۍ کې اجر یې څومره دی مسلمانانو. انس ابن مالک فرمائی حضور مبارک او فرمایل چې کله په رمضان کریم کی په اخیرنۍ عشره کی د لیلۃ القدر شپوی او کله د شپه راشي وی چې الہ العالمین د خپل طرف نه د جبریل علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په قیادت کی یو لوی جماعت د فرشتو لاندې زمکه ته راولېږي. سبحان الله. یو لوی جماعت او الہ العالمین د طرف نه جبریل علیہ الصلوۃ والسلام مبارک او هغه فرشتو ته دا حکم شوی چې تاسو لاړ شئ او په زمکه باندې چې په دې شپه باندې کوم یو انسان په عبادت کې مشغول وي، که هغه ناست وي د قعود په حالت کې، که هغه ولاړ وي د قیام په حالت کې، چې هر څنګه وي او په عبادت کې مشغول وي، تاسو لاړ شئ اے فرشتو جبریل علیہ السلام مبارکه زما د طرف نه په هغې باندې سلام ووایئ. دا فرشتے راشی او د رمضان کریم په اخرنۍ عشره کې په لیلۃ القدر کې چې الہ العالمین دا شپه چا سره برابر کا او څومره کسان په عبادت کې مشغول دي، په ذکر او اذکار کې، په قیام په حالت کې، د قعود او د ناست په حالت کې، دغه په زرګاو فرشتي د جبریل علیہ السلام په قیادت کې په دغه خلقو باندې الہ العالمین د طرف نه سلام وایي. او بیا مخ کې د حدیث الفاظ دادي وی چې کله چې رمضان کریم تیر شي او دواره اختر ورځ شي عید الفطر دا کوم ورځ شي را او مؤمنان مسلمانان پلیارو کې د کور نه را بهر شي او جمعات لاو عیدګاه لاو چې په کوم ځای کې مونځ کیږي آغی ځای له لاړ شي التا راجم شي لکه د زمونږ استاسو الحمدلله چې دلته راجم یو او د 2 رکعاته واجب مونځ د اختر په انتظار یو، دعا په انتظار یو، دعا به کیږي، خطبه به اورو. دغه سره مؤمنان مسلمانان راجم شي وی چې دغه فرشتو ته چې په رمضان کریم کې ډیوټي په عبادت کوونکو باندې د سلام وا دغه فرشتو ته جبریل علیہ السلام ته وی چې الله و فرمایي چې تاسو نه یو سوال کومه دا هغه جواب مال راکړي. سوال می دا دی چې مزدور کله مزدوری وکا هغه له څور کول پکار دی. دا رب سوال دی جل مجده د جبریل علیہ السلام نا د فرشتو نا چې مزدوری وکا هغه له څور کول پکار دی. وی چې فرشتي ورته فرمایي چې الہ العالمین هغه کس لا پورا اجر اور کول پکار دی، هغه له پورا اجرت اور کول پکار دی. وی چې کله چې دا خبر ورته وکا حدیث مبارک دی رب میں ورته فرمایي اے مسلمانانو
چې خنن دا کوم مؤمنان چې په عیدګاګانو کې په جماعتونو کې په لارو کې منځ ته روان دي او راجمع شوي دي، اے فرشتو، اے جبریل علیہ السلام، دویم یو مزدوری کړی دا زما لپاره، یو عمل یې کړی دی یو میاشت زما لپاره، یو خو زه په دوی باندې فخر کوم، الہ العالمین د طرفنا د فرشتو په وړاندې زما او پتا باندې څه کیږي، زما او پتا باندې فخر کیږي، یو خو ما او پتا باندې فخر وکا او بیا الله جل جلاله قسمونه خوړلي. ګوره دا یاد لرئ، د الله قسم خوړل دا ډیر لوی حیثیت لري، ډیر لوی حیثیت لري. نو فرشتو ته فرمایي دغه خلقم یو میاشت مزدوری کړی دا، خواري یې کړی دا، محنت یې کړی دی، کوشش یې کړی دی. نو قسمونه یې په حدیث کې خوړلي دي، وعزتی، زما په خپل عزت باندې قسم وي، وجلالی، زما په خپل مرتبه باندې قسم وي، وکرمی، دریم نمبر قسم یې دا خوړلی الله تعالی، زما په خپل ورکړه په کرم باندې قسمی، وعلوی، څلورم قسم الله خوړلی، زما په خپل اوچت او بلند شان باندې قسمی، و ارتفاع مکانی، پنځم قسم یې خوړلی او زما په دغه اوچت عرش باندې قسمی. اے فرشتو تاسو ګواه اوسئ چې دا څومره خلک نن راغلي دي، د دغه خلکو ټول ګناهونه ما معاف کړي دي او د دغه خلکو ګناهونه ما په نیکیو باندې بدل کړي دي. او اے فرشتو دا بنن خپل کور ته، دا په داسې حال کې با خپل کور ته واپس کیږي چې دا به مغفور وي او دا به مرحوم وي، دوی ته به الله جل جلاله بخنه کړي. دا پنځه قسمونه خدای پاک جل جلاله په خپل ذات باندې خوړلي دي چې نن هر یو فرد نن بخنه کوي. څومره ګناهونه چې زما او دستا دي، الہ العالمین اگر ټول ګناهونه ما او تا ته معاف کړي. دا ما او تا چې کور ته واپس کیږو دا زمونږ ان شاء الله تعالی الہ العالمین نه دا زمونږ امید دی، دا زمونږ یقین دی چې د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په وسیله باندې، د حضور مبارک په توفیل باندې، د حضور مبارک په خاطر باندې ان شاء الله نن هم چې مونږ او تاسو دغه جماعت او مسجد او دربار شریف نه ان شاء الله واپس کیږو، دغه پنځو قسمونو ان شاء الله تعالی زمونږ ایمان او یقین دی چې الله تعالی به مونږ او تاسو ته ان شاء الله ټول ګناهونه معاف کړي. اوس دلته یو خبره ته فکر پکار دی چې ما او تا په دغه ورځ باندې دا د الله د طرف نه ډیره لویه تحفه ده، بخنه او مغفرت چې ما او تا الله جل جلاله وبخي او بخنه راته وکا او دغه مسجد نه یا چې چرته مسلمانان دي د عیدګاه نه د جمعات نه بیرته واپس شي راغلیو ګناهونو سره او چې واپس کیږو انسان بالکل د ګناه نه پاکي ساکي. آیا شیطان موتا داسې خوښ یو، موتا یا داسې خوښ نه یو؟ په کتابوں کې دا خبره موجود ده، لکه امام غزالی مکاشفۃ القلوب کې، احیاء العلوم کې، داسې علامہ ابن حجر اسقلانی سے په خپلو کتابوں کې دا خبره ذکر کړې ده. واورئ وی چې شیطان په دغه ورځ باندې په خپل سر باندې خاورې بادوي، خاورې راچي په دغه بار په کوڅو کې، په محلو کې، په اوچتو اوچتو په چغو باندې دا شیطان ژاړي او څه وایي چې غون کال ما دوکه کړه، غون کال ما په ګناه کې مبتلا کړه، خطاکار مکړه، مسلمانان سیاکار مکړه، نافرمان مکړه، په کبایرو کې، په صغایرو کې، د الله په نافرمانیو کې،
د چا څومره ګناهونه وو د چا څومره ګناهونه وو وی چې خپلو هغه ابلیس خپلو شیطانانو ته وایي چې دا زما دا فریاد د زما دا ژړا تاسو ته پته ده چې دا ولې ده دا په سر باندې خاورې بادوم چیغې او سورې وم تاسو ته پته ده چې دا ولې ده دا ځکه ده چې نن امت مسلمه ته چې چا روژې نیولي د اختر مونځ له راغی عیدګاه له راغی جومات او مسجد له راغی نن امت مسلمه ته الہ العالمین د طرف نه اعلان د مغفرت شو نو د زما هر څه لاړه او کتابو دام لیکلی دي چې دومره دی د دغه مغفرت نه بخنه نه دی دومره تنگ شي دومره خپه شي وی چې لاړ شي هغې مقبرو له لاړ شي چې کوم مخکینی معذب قومونه دي خدای پاک جل جلاله په عذابونو باندې هلاک کړي دي نوح علیہ السلام او شعیب علیہ السلام قوم ابراهیم علیہ السلام او هود علیہ السلام او لوط علیہ السلام قوم دا صالح علیہ السلام قوم دا مخکینی چې کوم قومونه الله تعالی په سختو عذابونو باندې هلاک کړي دي وی چې هغه مقبرو لاړ شي وی چې الته ګرځي او ځان له تسلی ورګي او دغه قبرو والا او ته وی چې تاسو خو بغیر د ایمان نه لګلی یې کنه چې هغه باندې خپل غصه او دا سړی امت مسلمه ته خو الله بخنه وکړه امت مسلمه خو الله تعالی نن پسمکه باندې وباخه مغفور او مرحوم یک خو تاسو خو بغیر د ایمان نه بوتلی تاسو باندې خو نافرمانی کړی دي ګستاخی مې ور باندې کړی دي شرک او کفر مې ور باندې کړی دی د الله د عذاب مستحق مې ګرځولی دا خپل غصه دی الته وباسي په نن ورځ باندې نو اے مؤمنانو مسلمانانو چې خدای پاک جل جلاله تاسو ته بخنه وکړه مغفور او مرحوم یې کړی ګناهونو نه پاک کړی ولی تاسو شیطان نه مکور کوي به ولی دا خپل پاک نام اعمال دا خپل پاک خسته کاغذونه چې الہ العالمین د طرف نه پاغي باندې د مغفرت او بتوي شوي د بخنی او توي شوي د الله د طرف نه هغه خپل نام اعمال ولی د شیطان په اتباع کې په ګناهونو باندې بیا ګنده کوي نو په دغه ورځ باندې درپسې چې ستا په ثواب کې کمای راولي مونږ در باندې قضا کا تلاوت ذکر او اذکار خیرات صدقات نه غافل کا په ګناه کې دا مبتلا کا اس کله شیطان دا خبره نشي برداشت کولای چې ستا نام اعمال د الہ العالمین په مغفرت او بو باندې پاک وینځل شي پاک شي ساک شي صفا شي شیطان نه دا خبر هر کله نشي برداشت کېدی نو ډیر خیال بساتئ په دغه لوی ورځ عظیم ورځ د اختر باندې په باقی میاشتو کې بم ډیر خیال ساتي خصوصا د نافرمانیونه د الہ العالمین ته تابعداري وکوي د حضور مبارک تابعداري وکوي کوم چې د زمونږ استادو سټوټا پوټا اعمالو یا نیکی وي د الله په توفیق باندې یا د زما او د استاد منزو د جمع د تلاوت د ذکر او اذکار د خیر خیرات صدقې معمولو هغه به ان شاء الله تعالی برقرار وي هغه به ان شاء الله تعالی ساری او جاری وي مونږ هر ټیم کې په فکر او په سوچ کې یو چې چرته شیطان مو خطا نه کا چرته مو ګناه کې مبتلا نه کا الہ العالمین د زمونږ استادو د شیطان د غلبې نه اوساتي او په اخر کې دا حدیث سرتوایم امام مسلم حدیث دی دا سډر کسان وایي چې رمضان کریم نه علاوه بم په اوغي کې د روزو د نیولو جذبه بوي او مستحب روجی دی ډیر ثواب یې دی یو حدیث ارتوایما د شوال المکرم دا کوم میاشت چې او شروع شوا د واړه اختر میاشت د دینوم د شوال المکرم میاشت امام مسلم حدیث دی ابو ایوب انصاری رضی الله عنه اغه روایت دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمای وی چې کوم یو انسان د رمضان کریم د روزو نه پس په شوال المکرم کې ثم اتبعه ستا فی شوال فذاک صيام الدهر کوم یو انسان د رمضان کریم د روزو نه پس په شوال المکرم کې شپږ روزي ونیوي او دا یاد لري کدا پرلپسی
خلک تپوس کې بیا چې پر لپسی وي او که په منځ کې گیپ وي یو 19 بیا پرېدا بیا بلا چې هر څنګه می دواړه طریقې درستی جایز دي خو په شوال میاشت کې حضور مبارک فرمایي وی چې دغه انسان ته په دغه شپږو روزو باندې د غون کال د روزو ثواب ملاوي ان مقصد دا دی چې کوم یو انسان دا روزي نه پری دا شپږ روزي نه سیا دا انسان مثال دا سه دی لګا ټول عمر چې دا انسان په روزه کې دی نو ډیر زیات ثواب یې دی دغه شپږ روزو کچا طاقت وی او چا استطاعت وی هغه له پکار د شوی نسی ک پیدر پی او ک وقفه باندې الہ العالمین زمونږ استادو جمله عبادتونه کاویشونه دا څه زمونږ استادو د لاس او د بدن نه څومره نیکی وتلی خدای پاک د ټوله قبول کا الله د شرف د قبولیت ولور کا او خدای پاک د مونږه د غزای دربار شریف نه په داسې حال کې اوچته واپس کا چې مونږ تاسو الله تعالی بخلیو مونږ تاسو به ان شاء الله تعالی بخلیمیو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین